که تاسو هم چې اوړو کې دا شی نه اچوئ نو ټولې بیماریانې به ځان نه وتښتوئ. دلته ما اوړو کې مالګه واچوله، زیتونو تیل مې پکې 3-4 چمچې واچول، نیمه چمچه مې کورکمان واچولو، نیمه چمچه مې پکې کلونجي واچوله، نیمه چمچ به دې کې مونږ سپرکی واچوه اجواینه، او دا به مونږ خوشته کو. د دې دومره فایدې دي که نه، دا دومره فایدې دي چې زه تاسو د دې فایدې ووایم نو تاسو به خپله حیرت کې شئ چې د خېټې څونه مسلې وي لکه قبض شو، ګیس شو، دا به هم ښه شي. او دویمه چې خپو کې ملا کې درد وي کورکمان سره به هغه ښه شي، انټي بیاټیک دی. او کورکمان دومره مقدار کې پکې نه دی تللی چې تاسو له نقصان دی وي، دا لږ شانتې مقدار دی چې اوړه مو ډېر خو مقدار ډېر کوي. او دومره مقدار کې چې تاسو اوړه شي نو دا پرېږدئ، 11 منټه پرېږدئ، بیا دې له سوک ورکوئ، بیا تاسو اوړو په خوند به پوه شئ که د اوړه هم چېرې د غنمو وي اله. او دې کې که مخکې خلکو په پخوانو ټوټکه دې کې پخوانو خلکو د بکری پی اچول نو ماشومانو به چې کوم په کټ کې میتیازې کړې د هغوی به میتیازې هم نه کېدې، او جوړونه به مضبوط وو، سر درد به نه و، دا بیماریانې به ټولې ښې وي. او د دې اوړو کې هېڅ قسم خوند نه راځي، نه په پراټو کې پته لګي، نه په روټۍ کې پته لګي. تاسو داسې اوړه واغږئ بیا وګورئ. کلونجي د فایدو نه هم تاسو انکار نه شئ کولی، د یو مرګ نه علاوه هغې کې د هر څه شفا شته. روټۍ هم هېڅ قسم زیړې نه وي، داسې نرمې نرمې او ښکلې روټۍ پخېږي که نه چې تاسو به یې والله په خوند پوه شئ که تاسو چېرې داسې اوړه واغږل.